بسم الله الرحمن الرحيم. باب القسامة. دا ما قبل سره رب دادي چې د قتیل امر په بعضې احوالو کې قسم ته وړي. د قسم مسله پکې راځي. د دې د وجې نه جنایاتو دیاتو سره د قسامت بیان هم کوي. قسمت لغت کې مطلقی قسم علامه شمی و یمین هغې ته ویلی کېږي، چونکې دې کې قسمونه خوړل کېږي نو ځکه ورته قسامت وایي. او په اصطلاح کې وفي الشرع الیمین بالله تعالی بسبب مخصوص، د الله په ذات باندې قسم خوړل دي د یو خاص سبب په وجه باندې، وعدد مخصوص یو خاص عدد به پکې وي، على شخص مخصوص شمی کې ورسره ونشتري على شخص مخصوص، دا قسمونه به یو خاص نوع خوري على وجه مخصوص په یو خاصه طریقه باندې به خوري. وفي الشرع اليمين بالله تعالى بسبب مخصوص، سبب مخصوص هغه چا په محله کې مړی ومندل شي او قاتل نه معلوم او پته لګي چې دا خپل نه دی مړ چا مړ کړی دی، نو محلي والا باندې به قسم خوري. سبب یې دا دی چې دیو په محله کې مړی موندل شوی. وهو وجود القتيل في المحلة وما في معناها، جماعت د محلي جماعت کې مما هو ملك لأحد او في يد احد، د یو کس ملک وي او که في يد احد وي. وعدد مخصوص وهو 50 يمينا، 50 قسمونه بخوري، 50 کسان به قسمونه خوري. که کم تکراری به راځي دا مسله. وعلى شخص مخصوص او په مخصوص شخص باندې مقسمونه مخصوص النوع باندې چې هغه پر رجل باندې خزه باندې نه او حر باندې به غلام باندې نه بالغ باندې به نابالغ باندې نه. الګ دې خو وګوري کګوره به چاله نه ورتلو به خیر نه وګ نه دی عاقل باندې وی لیونی منیم نشته، قسم لیونی لنی شور کوله. او المالک المکلف ولو امرأة، او مالک مکلف باندې بموي اگر که خزوي، یعنی چا چې څوک چې مالک دی د دې بیان روان دی د کور والا دی، همدغه شان یدن حر وي هغه باندې بموي لکه مکاتب باندې. بیا وی علی وجه مخصوص، په دې کې اشاره د باقی شرایطو ته. علی وجه مخصوص منها کون العدد 50، 50 قسمونه به خوړل کېږي. وتکرار الیمین اذا لم یتم العدد، کچری عدد نه پوره کېږي، مثلا 40 کسان دي لاسو ته به ډبل قسم ورکول کېږي، که یو کس دی 50 قسم به ورکول کېږي. او به دیو قسم دسی خوري چې ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا. وكونه بعد الدعوه والانكار، دا ټول شرایط دي. كون العدد 50 وقولهم فيها بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا. دوا وكونه بعد الدعوه والانكار، دعوه به کړي چې دی محلي والا وجل دی او محلي والا به انکار کوي منګ نه دی قسمونه بالي. وبعد طلبها ودیو بوتوي د مقتول اولیاء به مطالبه د محلي ولا نه کوي چې تاسو قسمونه وخورئ، اذ لا تجب اليمين بدون ذلك. وكون الميت من بني ادم دم شرط دی، ووجود اثر القتل فيه دم شرط دی، باقي کې برقتل اثر وي مسلې روانې دي، که خپل مړی وي بیا خو پکې نشته. والله يعلم قاتله، قاتل به معلوم نه وي. دا ټول شرایط دي. رکن اجراء الیمین المذکورة علی لسانه، دا رکن دی چې څوک قسم خوري په هغه باندې دغه په ژبه باندې به یمین مذکوره جاری شي. حکم القضاء بوجوب الدیه، دیت به محلي ولا باندې لازمیږي، کچری عمدن قتل شوی او که خطأ نو به د محلي ولا په عاقله باندې لازمیږي. او که شاته قسم نه انکار کو حکم ادا دی چې هغه به قید کوي ان ابو. ومحاسنها حظر الدماء وصيانتها عن الاهدار، پدې کې ویني محفوظي کې د تویدونه حفاظت کیږي
او چا باندې چې د قتل تهمت وي هغه به کې د قتل نه قصاص نه بچ شي او د دې د شرعیت دلیل احادیث چې کوم وارد دي په دې باب کې دا ټوله قصه مشامي ذکر کړي فی الباب 4 بحاث قسامت باب کی څلور بحاث دي اول نمبر تفسیر د قسامت کی نو مسله دا د وخت شی وتا په دې انداز یو وایي کله چې په یو محله کې قتیل مندل شي مقتول مړ او داغه د قاتل پته نه لګي چا وجلې دي نو اوس حکم دا دی چې دغه محله والو 50 کسانو ته قسم ورکړل شي 50 کسان به کوم وي نو دا دویمه مسله په دې عنوان کې ده ولی ته به اختیار وي کوم 50 کسان هغه مختار کړ چې دا د قسمونو خوري قبي خوري مطلب محله کې 200 کسان دي تعین د 50 کسانو به ولی کوي طریقه د قسم بچوي بالله ما قتلناه الله بالله دې زمون قسم وي موږ نه قتل کړي ولا علمنا له قاتل او نه موږ دې د قاتل معلومات لرو دو مسلې شو دي عنوان کې درېمه مسله کله چې د خلکو قسم وخړلو نو قضي على اهل المحله بالديه وصب اهل محله باندې د دیت فیصله کیږي مخکې لکه مسله بعد شو اذا وجد القتيل قتیل نه مراد حر دی اگر که ذمي وي غلام کې دغه حکم نه دی بیان روان دی ولو ذميا او مجنونا اگر که ذمي وي یا لیونی وي خو بهرحال خو چهور وي به جرح او بدمانه زخم وي او اثر ضرب یا به ضرب اثر وي او یا به مړی معنی چا ګوتی خي دغه اثر بي او خروج دم من اذنه او عينه لدين وين روان شوي وجد في محله او وجد بدنه محلك ومندلشي طول بدن وي او اكثر یا اکثر بدن وي من اي جانب كان اکثر بدن کدلان دي طرف وي او سر طرف وي ها کده سر طرف موجود او نصف به مدق حکم دي او کدلان دي طرف یا د سر د طرف نصف نکمو او لاندې طرف نصف لاندې طرف د نصف نکمو یا نصف به د قصه نشته او سر طرف چې د نصف نکمو به د قصه نشته علامه شامی ذکر کړی 10 جل 305 نمبر سوا کې برحال دو مسلې وشولي اذا وجد القتيل في محله نوا ولي تبي اختیار وی چاله قسم ور کوي دوا او کله چې دی قسم مخري نو په اهل محله باندې بددیت فیصله وشي درې مسلې به کې چې قتل عمد وینو دغه حکم دی چې اهل محله بدیت ور کوي ځکه عمد کې چې کله قصاص ختم شي قاعده ویل ده نو به دیت د قاتل په مال کې نه په عاقل او باندې او که چې قتل خطا وي نو په دغه صورت کې به دیت د اهل محله په عاقل او باندې وي سره د اهل محله نه دیت مسله روانه ده لا مطلقا لما شامي وي قضي على اهل المحله بديه لا مطلقا بل ان وقعت الدعوه تقبل ده عمدا سوره ولدا وان وقعت الدعوه بخطا نغوي لا مطلقا بل ان وقعت الدعوه بقتل عمد ده حكم ده وان وقعت الدعوه بخطا فعلى نبي فيقضى على عواقلهم باقلو معنی به فیصله کیږي هري څلورم مسله په دې عنوان کې د مقتول ولی د قسم نه ورکول کیږي او کچری یو قاضي هغه ته قسم ورکو هغه د قسم نه انکار وکړو نو د جنایت فیصله په هغه معنی نه کیږي ځکه هغه ته قسم ورکول صحیح نو کله چې وسله د قسم نه انکار وکي په کوم خبره کې نو هغه حکم په لازمي کې کې پیسې به لازمي کې د قتل متل داوا پی قتل به ثابتيږي دا سیده دلته د سینه ده د قاتل د مقتول کم اولیاء دي هغه د قسم نه ورکول کیږي او کو ورته وری کو او هغه انکار کو نو جنایت به نه ثابتيږي ولا يستحلف الولي
ولا يقضى له بالجناية وإن حلف اگر که قسم وکی اکوی نکم نلازمی گا کوی کم دیو منی تا نرازی ننور اهل محلی و بشان پنزم مسئلہ پا دی عنوان کی که یو کس انکار دا قسم نو کی حبس حتی یحلفا ترسو چی قسم نہیں کرے ترغی پوری بے قید کی امون قائدہ ویلی وا چکل پچا باندی دبل حق واجب وی او اغا قادر ای چی پوری کیونی پورا کئی نو بے قاضی قید کئی دری قیدم لگولیو چا باندی چی دبل حق واجب وی او اغا قادر ای چی پوری کی دعا او نی پورا کئی دری نوس قاضی قید کولیش دلتم حق مقصوده د مقتول دا اولیاء حق واجبه د مقتول دا اولیاء دا د چې قسم دی وکي او کولې مشي او بهم نه کین قید به کی وان ابا واحد منهم حبس حتى يحلف هدايه كده قاعده وکا شپږم مساله وان لم يكمل اهل المحله کچری اهل محله خلق کمو دسبو یو حر بالغ عاقل خلق بکی کمو پنځوسو ته نه رسېدل نو کررت الایمان علیهم حتی یتم 50 یمینا 50 به پوره کوي تکرار به کوي که چېرې یو کس فقط غلبه 50 پورې قسم ورکولی کېږي نو که ته ووایې چې هلکه 50 پورې قسم ته څه ضرورت دی یو پورې قسم کردار ادا کوي که نه فإن كان واحد حلف 50 یمینا نو وجه دا د مولوي صاحب چې دا شریع حکم دی د دې په حکمت باندې پوهېدل چې دي دا ضروري نه دي شرط نه دي نو قاعده ده ولا يشترط الوقوف على الفائده فيما يثبت بالنص کوم شی چې په نص ثابت شي د هغې فایده حکمت باندې پوهېدل دا شرط نه دي عمر رضی الله تعالی عنه دغه شان کړی وه صحابه موجود وو او که چېرې عادت کامل شو 50 کسا علامه شامی ذکر کړي فاراد الولي ان يكرر على احدهم ليس له ذلك 50 برابر شو ولا بګډبل ورګی نه شو ورکولای حق دې ختم شو وجه ول ذکر کړي ځکه تکرار د دې ضرورت په وجه معنی دی چې 50 برابر شي کني تکرار ټیک نو نو بنا بر ضرورت تکرار سي شوی چې کله ضرورت ختم شلو ما جاز لعذر بطلب زواله بس به خو تکرار نشي کولای درشتمه ماده و دویشتمه اندغه شان هدايه کې دي خجی دا یو عنوان شو شپږ مسلې وګورئ تاسو شاوروي یو عنوان کې څو مسلې شپږ دغه شان به یادوي دویم عنوان من لا يدخل في القسامه قسامت کې به څوک نه داخليږي نو ماشوم به پکې نه داخليږي یو دله به قسم نه ورکو مجنون به پکې نه داخليږي دوا خزه به پکې نه داخليږي درې غلام به پکې نه داخليږي ځکه مونږه ذکر او حر د شرایط ول ذکر کړیو وهو الرجل الرجل الحر البالغ العاقل د شرایط ویلو لانهما د ماشوم او د لیونی په باره کې صاحب د هدايه فرمایي ليس من اهل القول قول الصحيح ماشوم او لیونی خو د قول صحیح اهل نه دي او هر چی یمین دی نو دا قول صحیح دی نو لهذا د یمین اهل نه دي الاصل ان اليمين قول صحيح اصول هدايه کې وایي خجی مخ کې راځي دویم عنوان کې بس فقط د غیبه مسله شو دریم الميت الذي تجري فيه القسامه هغه مړی چې هغې کې قسامت جاری کیږي اکم یو دی نو واورئ دا اله چې اثر د قتل پکې ښکاره شي علامه د قتل پکې موجوده وي بس په دغه مړی کې به قسامت وي علامې د قتل څه دي وإن وجد ميت لا اثر به اثر پکې نو فلا قسامت ولا دیت به پکې قسامت او دیتونه نشته دي الاصل ان القسامه تتبع احتمال القتل دا خو تابع د قتل له احتمال له اصول هدايه کې دي همدغه شان کله پوز نه وینه روانه و د دبر نه وینه روانه و د خلی نه وینه روانه و
په دې درې وړو صورتونو کې هم د اثر د قتل نه دی نو دلته به قسامت نه جاری کیږي. البته علامه شامی لیکلي د فم په باره کې کچری د سر نه وینه روانه وه به پې نشترېده، یعنې د سر د طرف په خولې ته وینه روانه وه، او که د خېټې د طرف په خولې ته وینه روانه وه بیا معلومیږي چاوالی نو بیا به پکې بیا به مقتول حسابیږي او قسامت به جاری کیږي. فإن كان يخرج من عينيه نو عام مړو د سترګو نه وینه نه ځي، او اذنيه غوږونو نه عام مړ وینه نه ځي، نو فهو قتیل به حسابیږي او قسامت به جاری کیږي. دې عنوان کې یوه مسله وه. څلورم عنوان کې دوه مسلې دي، اعتبار مکان القتیل. دونه څلورم عنوان کې لس مسلې دي. اعتبار مکان القتیل، اوله مسله الاول الدابه، یو سړی په گاڑی کی او سواری باندې سور دی او داغه په سواری کی گاڑی کی مقتول مړی پروت دی، نو حکم یې دا دی چې قسامت به هم په ده باندې وي. وإن وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة، وصف أهل المحلة باندې نه وي. البته مسله پکې دا ده لأن دابته في يده كداره، دې دې مثال دی لکه د سړي په کور کې چې مړی موجود وي نو بیا اهل محلې والا بری، نه د چا په دابه ګاړي کې چې مړی هم اهل محلې والا بری وي. او که چېرې روان نه و، کدای سور پې نه و، کدای قاید و، او کدای راکب و، او کدای سایق و، به هر صورت دغه حکم دی. البته امام خواهرزاده وی دا د باندې د په عقیله او دیت راوستل دا ال دي چې پټ پټ رواني یې کې رواني. هذا اذا كان يسوقها سرا متحشما متجنبا، اما اذا ساقها نهارا جهارا فلا شيء عليه. کله ورځ روان دي علانيه نبی با معلومیږي چې دا قتل متل نه دی کړی، احتمال به نشته، نبی په د باندې قسامت هم نشته دی، عاقله باندې دیت هم نشته. تاسو پوهیږئ که نه؟ بهرحال مسله دا شوله. وإن وجد القتيل على دابة يسوقها، سوق کولو، راکب پیو، قائد پیو، صرف د عاقله باندې فدیت ولا عاقلته بوي، خدا الله چې پټ رواني یره کې رواني دون اهل المحله. دمه مسله په دې عنوان کې الثاني الدار، کله چا په کور کې مړی ومندل شو نو بس قسمت هم بده باندې دی او دیت د عاقله باندې دی او اهل محله باندې یا دغه عاقله باندې څه نشته دی. وإن وجد القتيل في دار انسان فالقسامة عليه والدية على عاقلته. اجي درېمه مسله د چا په کور کې د چا په محله کې چې مړی ومندل شو نو د محله کې خو د چا خپل کور وي او د چا په کرۍ باندې د چا چې خپل هم وي نو یا خو ورته د نسبي د خپل رواني، یعنې کله چې مسلمانانو ځمکه دغه علاقه فتح کړي نو د په نیکونو کې څوک یا پلار غازي وغله قاضي ورکړي، حاکم ورکړي ده، او یا د چا چې خپل هغه داسې دی چې هغه داسې نه دی اخیستي د چا نه. نو درې قسمه خلک کېدلی شي، یو هغه چې اصلا آباد وي، یو هغه چې ځمکې اخیستي او بل په کرۍ اوسېږي. نو اهل محله باندې به قسامت وي. څوک ته مراد دي؟ کومو کورونو والا پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ د طرفینو مسلک دا دی څوک چې مالکان دي په هغو باندې وي، کرۍ والا باندې نه. بیا مالکانو کې چې څوک کچري بنیادی طور د چا ځمکه د هغو کې یو کور والا موجود هم په هغه باندې به یې نور باندې به نه وي، او که هغه ټول ختم شوي صرف او صرف هغه پاتې شوي چا چې شرا کړې ده اصلي مالکان یې ختم شوي پته نه لګي. 200-300 کاله مخکینې خلک نه به په مالکانو باندې ده. تاسو پوه نه شولې. اوله مسله دا ده چې کرۍ والو باندې قسامت نشته، مالکانو باندې دی. دا د طرفینو مسلک دی. امام یوسف رحمه الله وایي په دې هم شته فتوا د طرفینو په قول الله.
دویمه مسله دا ده چې کله مالکان موجود و مالکان دو قسم دي یو مشترین مالکان دي یو اصلي مالکان دي نو که اصلي مالکان موجود و اگر چې یو کورو هم باغه د بنورو نشتا دم د طرفینو قول له که اصلي مالکان نو به چې مشترین مالکان دي باغو معنی به تاسو پوهیږئ کنه اوس ته وګوره ولا يدخل السكان في القسامة كري ولا بكنا داخلي مع الملا كين ابي حنيفه رحمه الله وهذا الامام محمد رحمه الله قولهم دي وهذا قولهما وهو المفتى به قول الراجح قول الصواب كذي تصدروا مسألة وهي على أهل الخطة دون المشترين أهل خطة داري بيكالي هي على أصحاب الأملاك القديمة الذين كانوا يملكونها حين فتح الإمام البلدة وقسمها بين الغانمين بخط ليتميز أنسباؤهم تصبوا شريكنا مشترين واني بنوي ولو بقي منهم واحد اگر يوم بقي باتبي ها وإن لم يبقى أحد منهم فهي على المشترين الملاك دون السكان عندهما الطرفين قول له مفتى به دي دي عنوان کی بنظم مسئلہ نو یوی دا دابی وکڑلا مکان دابوی مڑے پکی پروتی یوی دا دار وکڑا دری مسئلے پکی بیان کڑی نو مجموعی دری سلون مسئلے شوی اوز دا سفینے بیان کئی کشتی کے مڑے پروتو نو کم رکاب پکی دی او کم ملاحین دا کشتی چلون کی دی پجٹولو باندی با قسامت وی وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين ملاحين التي جري كري على مشاميوها من الركاب من عتب دين دمين دلان دراغ لين مانا دیو لبا قسمون ورکی که قتل احمد و دیو پا مال کی بدیت وی او کچری قتل خطاو دیو دا عقیلو پا مال کی با دیت وی پویا گئی کنا شپگم مسئلہ او بدے کی سلورم مکان مسجد بیانی کدا محلی بجماعت کی مڑے مندلے شلو وسیم دغه حکم دے چې د محلی والو تبا معنی با قسامت جاری کی وین وجد فی مسجد محلد فالقسامت على اهلها دا بدیو معنی قسامت ذکر راځي چې ګوره تاسو په علاقه کې د سکار کیږي او تاسو ته پته نه لګي نو کله چې نن سبا د موجن کم دی کې د مکو چې خلک رانی سي نه رانی سي وګورئ وم نمبر مسئلہ کچری په جامع مسجد کې کم چې محلي نباري غټ جمعاتي یا شریع اعظم کم غټ روډ دی پاغه باندې مړې پروتو نو سي محلي ولني دي ذمہوار فلا قسامت به دي کې قسامت نشته دي ځکه دا جامع مسجد سره د محلي ولونه دي جامع مسجد نه مراد هغه جمعات دي چې د یو محلي نه لګانوي سرکونو بغاړي ډیرو مالو والو ولا راځي یو جامع مسجد او په محله کې دن نو سره محلي والو بس به خو دا محلي والا د مسجد حکم دی اکه علت ادا دی چې للعامه جامع مسجد او غټ روډ چې دا د خلکو د بارے سره باندې محلي د بارے نه وي لا يختص به واحد منهم یو بری نه خاص هم دغه شان پل مول باغو باندې پروت مړې نوز به محلي والے باندې نه نو بچا معنی به قسمت وی دیت به بچای بیت المال باندې به ولی ځکه بیت المال کې دا مسلمانانو مال پروت دی او د دې قتل ذمہواران څومره دی لارو والا مسلمانان دي هم دغه دي هم په دې په مال بیت المال کې به دیت واجب شي الغرم بالغنم مخکې راځي الخامس والبریه پنځم مکان بیانې یتمه مسله ده کچری په یو دشت کې مړې ومندل شو دا سي دشت و چې داغي نږدې عمارتونه نو کورونه نو بس دا بهادر وي نه دیت به په چمانیم نوي راسي بدی څومره دشت ده دومره لري دومره دشت چې الته څوک आवाज وکي نو نږدې دومره کورونه نشته چې د आवाज الته ورسیږي او کچری نږدې کورونه چې التن आवाज کورونو تر رسیدل به کورونو والو باندې وي بیا دشت کې نه سبي بحيث لو صاح فيه صائح لم يسمعه احد من اهل المصر ولا من اهل القرى اما
أن يسمع منها الصوت فالقسامة ودية والأقرب القرى إليها كذا في الجوهرة مخي رازي السادس بين القريتين نانا هم مسألة دا کله چې مړ د دوو کلو ترمنځ ومندل شي نو کان علی اقربهما کم کله چې د مړي چې تډیر نږدې دي قسمت به هم باغو باندې جاری کیږي هم دغه شان حدیث کې راغلی دي لسم نمبر مساله اوم نمبر مکان په نهر عظیم کوم غټ نهر دی که باغې مړ نو دوه صورتونه دي کچره د نهر بمنس کې وبو کې پروت وب په رواني وي دا بهادر وي او که د نهر په غاړه باندې پروت نو به چې کم کله او د نږدې دي او ما باندې قسامت وي وإن وجد في وسط الفرات يمر به الماء فهو هدر وإن كان محتبسا کچره ګیرو به شاتوي د نهر په غاړه باندې فهو على أقرب القرى من ذلك المكان خاتمه د باب الدعوة والشهادة في القسامة دعوة أو گواهان الف دعوة د مدعي کده مقتول اولیاء په یو خاص کس باندې د قتل دعوه وکړي نو دوه صورتې دي کچری هم دغه محلي کم محله کې چې مقتول پروت دی په یو خاص کس دعوه وکړه او به گواهان سره ثابت نه کړله نو قسامت نه ختميږي ټول محله به قسامت کوي او که کوم محله کې مړ پروت دی دې محله نه علاوه د بلې محلي یو کس باندې دعوه وکړه چې تاسو وجلې دی او ګواهانو سره ثابت نه کړله نو به دغه محلي نه کومه کې چې مړ پروت دی قسامت ختم شو لکه دیو خپل د دیونه ختم کو وإن ادعى الولي القتل على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم وإن ادعى على واحد من غيرهم سقط عنهم دو مسئلے شولی او کدا یوی سبه یو شو دویمه دعوه د مدعا علیه چا معنی چې دعوه شوی د الټاغه بچا دعوه وکي یعنی محلي والو کې یو کسر باسيږي او وای چې پلان کې وجلې ده نو چاغله به قسم ورکول کیږي چې تاریخ قسم چې پلان کې وجلې ده قسم بسنګ ورکول کیږي دغه بیان کوي وإذا قال المستحلف چله چې قسم ورکول کېدلو نو هغه چې قسم کوي قتله فلان هغه مستحلف یادو کم چې وی پلان کې وجلې ده نو واستحلف بالله نبد الله بذات قسم کوي چې ما قتلت یو ولا علمت له قاتلا غير فلان پلان کې نه غیر بل قاتل نه بجنما یعنی اهل محله کې یو چاته د قسم مسله رااله نو قسم خو څوک بدروغ نشي کولای ځکه قسم څنګه کوي چې زه نه مې وجلې دی او نه ته قاتل پته ده اوس کته ته د قاتل پته قسم خوري خدا هټیک نه ده نو چې دی مستحلف تکل قسم ورکېدلو او دوی ویل چې قسم نه کومه د نور خلکو بشان بلکې زه دا وایم پلان کې وجلې دی اوس بده ته وزر کې اوس د قسم وکړه چې تا نه دی وغه دی اوس پوه شو لیکن سلورم مسئله بدی عنوان کی جیم وإذا شهد اثنان اچھا گدیو په عنوان به اعتبار سره علی با جیم شلو مونږ ته څلور جوړ کړل وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتل ولم تقبل شهادتهما أهل محله ولا کچری د اهل محله نه بار سړي باندې داوا وکړه او دو درې کسانو یعنی گواہی ورکړه داوانه گواہی وکړه چې منګه محلي ولنه دی وجلې پلان کې سړي وجلې دی د څلور کسانو دا خبره وکړه امام سی وینه به ولمنو زکه د ځان نه بوج ختمي کله چې بګواهان وانی دا ان شاء الله مې القضات کې موږ لراشي او دلته بمراشي یو قاعده ده کله چې گواه داسي چې هغه ته پکې منفعت وي یا دفعي مضرت وي به بګواهی نه قبليږي به خو په تهمت ده امنګ هغه اصول د امام سی بوزو صاحبانو ترمنځ ویلو کله چې تهمت راتللو به خبره نه قبليږي امام سی وي البته صاحبین وینم قبلی کی با او فتور صاحبین فقولهم دورا وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم فيوسلي باندي چې اهل محله وننو
سی ویل چې انه قتله لم تقبل شهادتهما هذا عند ابي حنيفه لاندې لګلی وعندهما تقبل وبه يفتى قول الراجح کې وای د صاحبانو مقول باندې فتوا ده. کتاب المعاقل حجی چونکه مخکې د جنایاتو دیاتو قسامت بیان نو شو چې باغی کی دیت په عاقله وراتللو نو مسلط د عاقله بیان کړي چې د دیت په چا راځي عاقله څوک دی نو معاقل موقلی جمع ده لکه مکارم چې د مکرمی جمع ده یا مکرمه نو دا په لغت کې دیت ته ویل کېږي او په اصطلاح کې په اصطلاح د فقه کې په اصطلاح د شریعت کې عاقله هغه چاته ویل کېږي چې د قتل خطا یا د شبه عمد په صورت کې د قاتل مقتول لپاره کوم دیت وی برداشت کړي. اوس دا څوک دی بیان یې کوه دا هغه چاته ویل کېږي چې د قتل خطا یا د شبه عمد په صورت کې د قاتل جرمانه برداشت کړي. حجی لاندې لیکلي والمراد ها هنا موضع الدیه او الذي وجب عليه الدیه دیت په چا باندې واجب دی دا غي بیان کړي. فی الباب 5 ابحاث په باب کې 15 ابحاث دي. اول مسله راته کوي چې الدیه فی شبه العمد والخطا الله کدا مسله زړه ده دیت د په قتل خطا په دوړو صورتونو کې وي او په شبه عمد کې هر چی قتل عمد دی نه باغی کې به دیتونه نه. دغه مسله ما تجب على العاقل عاقله باندې څه واجبېږي وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقله هر دیت چې په نفس قتل په وجه راشي نفس قتل په وجه دا نه چې د بل عذر په وجه دیت راشي اپ عاقله باندې څه مطلب د بل عذر مخکې مونږ ویلو پلار زوی وجل دی هلته خو عمد دی قصاص پکارو خو چون کې د زوی قصاص پلان نه اخیستل کیږي ضرورتن مونږ ول ځ خبره دیت تر واړوي نو په نفس قتل کې دیت نشته اوس دغه پاکلهونه دی یا چا په قتل چا د قتل اقرار وکړلو اعتراف وکړلو یا صلح وکړلا په دغه صورتونو کې چون کې بنفس قتل باندې دیت نه دی به پاکلهونه وي. وكل دية ندوم مسألة شا وجبت بنفس القتل لا باقله باندې باقله تعریف کور روان دي. احترز به اما تجب بصلح وبسبب الابوه فهي في مال القاتل لا على العاقله تاسو ویږي کنه څو مسلې وشوي دوه مسلې د سی بیا وري درېمه مسله دویم عنوان بیانې نه بس دویم عنوان بدل کړي. المصداق الاول للعاقله وسرت د عاقله او مصداق بیانې تاسو ماته لګ بر وګورئ. مسله د سیدا چې بدی عاقله باندې دیت ولی زکا چې دا د دیو سړی وی د دګټه عاقله وتوی نو تاوان بهم په عاقله باندې وی لکه مونږ وایو الغرم بالغنم چورس مادم ویلو او دغه شان نا الخراج بالزمان چورس ماده وا او الغرم بالغنم دا چیسی وا النعمه بقدر النقمه والنقمه بقدر النعمه ستسی ماده وا شرع مجلد کې وایو نمبر مخکزو نو دې کې د مسلې ذکر دي چون کې د دیو سړی د بکار د چي دی د مر نه بند کی قتل ختم ونه کی خو نه دی بچ کړي اوس په تاوان ډکې او سوال د عقیده څوک دی نو په خو په زمانه کې با قبيله وي لکه نن سبا چې د کلو کې دي اطرافو کې د هر چکلې خاندان د ټول معلومي نو چې کوم خپل قبيله د قاتل پاغو باندې با څو دیت بو نبی له سم زمانه کې هم دغه شان و به عمر زینو په زمانه کې د هر محکمه ولا نمونه په دیوان کې درج شو ريجستر کې به به سره دا وکړه چې یو ريجستر ولا زمره کسان دی یو محکمه والا هغه کې څوک قتل خطا وي کی دیت بر دغه په دغه ټوله محکمه باندې وي علت د دې اصل کې تناصر دی قبيله د سړي امداد کوي اهل دیوان دی یو بل امداد کوي
نو جرم بم په دیو باندې راځي. نن سبا په دې خرونو کې خصوصا د قبیلو قصه ختمه شوې ده. حکم الله صاحب د قدرت ذکر کړ ټول فقهاو اهل دیوان ولا کم کسان دی پاغو باندې وي. یو سړی وابډا کې دی وابډا والا وي، یو سړی پولیس کو دی پولیس والا با دیت قبلې اډکې، یو سړی فوج کې دی فوج والا دغه شان پسې ورځي. سکول استادان به او کداغم نو نبینن سبا دا ټریډ یونین چې جوړ شوی په دیو باندې با دیو باقله حسابيږي او دیت بدی وډکې. حضرت لیکلی همدغه شان المشامیم ذکر کړي ثم اختلفوا في تعيين مصداق العاقله وكشيودا. وقال الامام ابو حنيفه ان العاقله هم الذين تناصر بهم القاتل. تچا بوجه چې قاتل امداد حاصلې. وكان التناصر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبائل. تا خبرم کړی و. فكانت عاقله الرجل قبيلته ثم تغير الوضع بوضع متغير شولكلا حين وضع سيدنا عمر الديوان هذا ديوان مقرركم فصار التناصر بأهل الديوان شو. فالحاصل أن قضاء عمر بمحذر من الصحابة دل على أن الحكم كان مناطه النصرة. دور مدار ده حكم څوک دی نصرت دی. فتتغير بتغيره نو مدد نصرت چکم طرف ته وختلو دیت بالته وړي. قبيله کیو قبيله باندې دیوان تراله دیوان ته وي. ويمكن أن يقال في عصرنا التناصر أصبح للعمال برفقائهم الذي يسمى تريد يونين چوتوي. فينبغي أن تكون عاقلة عامل وفاقهم وحيث لم يكن للقاتل كشر قاتل دبار جماعات نو يتنصر بها فالدية في بيت المال بوي إن كان منتظما فيه كشر منظم او فراخي بكيوا او كشر منظم نو ففي مال القاتل. تكمل فتح الملهم كدي دوم نمبر جل درسوا يوكم اتيا سبا ماني وګورئ. ولاقله اهل الديوان دیوان څه ته ویل کی ایران دی لیکلی دا رجستر ته ویل کیږي چې د خلکو نمونه به لیکل شوی کم دی کی ويقال فلان من اهل الديوان ممن اثبت اسمه في الجريده كذا في العنايه. وفي الهدايه اهل الديوان اهل الرايات وهم الجيش فوجين يدي مجاهدين خجي. ولاقله اهل الديوان شامي كدي. وإذا لم يكن للقاتل عاقلة كاللقيت أو حربي أسلم فديته في بيت المال تنجم وقتي سبنا متين صوبت دسل مرجل. ولاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان هجي وسط عاقلة ونبا ديت سنج غسل كيجي توجه جي فوجانو تا يو ميش ولا تنخواه ملاويجي یو انعامی تور باندې کال پس وته څه پیسې ورکي. نو انعامی تور باندې کال پس چې کوم پیسې ملاويږي هغه ته عطایا ویل کیږي او مش او یا ورځ والا چی هغه ته رزق ویل کیږي ارزاق. نو دا دیت بد عطایا او ناقصل کیږي ارزاق تنخواګانو نه وګورئ. یوخذ من عطاياهم في 3 سنين درې کالو کې به تخلی او د درې کاله به من وقت القضاء نه حسابيږي من وقت المرګ نه علامه شمی وي. ويعتبر 3 سنين من وقت القضاء إلى من وقت القتل. والعطاء ستوي اسم لما يخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة أو مرتين. ورزق ما يخرج في كل شهر. وقيل ما يعطى يوما بيوم. تصبوا شوري هجي درې کالو کې به تدا خستل کیږي څومره دغه بیان روان دي. کچري خلق داسیو دیوان والا چاغو ته کال په کال نه میلاوېدلو 2 او 3 شپږ کال پس وته میلاوېدلو. فإن خرجت العطايا في أكثر من 3 سنين بس به بغي په حساب سره داخلي مخکې د بدرې کال کې پورا کوز وې د بشپک کې پورا کوي کڅلور کال کې ورکو څلور کې به پورا کوي او که یو کال کې وته ټوله عطايا ورکړه 2 3 کال ولا به په یو کې پورا کوي.
او اقل اخذ منها. تین المصداق الثاني للعاقله الک څوک اهل دیوان نو به نو دی عنوان کې درې مسلې بیانې. ومن لم يكن من اهل الديوان فعاقلته قبيلته تقسط عليهم في 3 سنين تقسیم به کې قبيله باندې یو قسمانی به څومره دی توجه جي قبيله کې یو قسمانی به 4 درهم دی په کال کې 4 درهم ډیر کم دي. فی کل سنه اچھا جی ولد شو درې کالو کې به تیل او 4 درهم بالی نو په یو کال کې به 1 درهم او 2 دانې قالی شپږ دانې یو درهمي. دویم کال کې به 1 درهم او 2 دانې قوالی 4 دانې او 2 درهم شو. دریم کال کې هم 1 درهم او 2 دانې قوالی نو 3 درهم او یو پسې دانې قواله پورا شو 4 درهم وشي. ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته وقبيلته تقسط عليهم في 3 سنين لا يزاد الواحد على 4 دراهم في كل سنة درهم ودانقان. ایک دانق درہم کا چٹا حصہ ہوتا ہے. وينقص منها ادین بهم کمی زید بتنالی. دیمه مسئلہ بدی عنوان کی کچری قبیلی خلق کمو د سینه کېدل چکال کی یو کس 1 درهم او 2 دانې خور کوي دیت دی پورشي کسان کمو نو به چې کوم هدي سره قریب قبیله دا به مسلملګری کی هغه به مرسل علی نظم إليه أقرب القبائل إليهم نسبا. أقرب القبائل على مشامي ويقرب القبائل نسبا إليهم. الآن تملك لأقرب القبائل إليهم يعني نسبا يضم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات الإخوة ثم بنوهم ثم الأمام ثم بنوهم وأما الآباء والبنون فقد قيل يدخلون لقربهم وقيل لا يدخلون. دي عنوان کې درېمه مسله ويدخل القاتل مع العاقل. لك قاتل خو قتل کړي هغه به خامخا بدی کې شامل وي دغه نه به مغسل کیږي. حتی که قاتل چری لیوانه هم دغه نه به غسل کیږي دغه د مال نه. حالانکه موږ ویلو قسمت په لیوانی نه خدا اعلی چې محلي والی که چری لیوانه قاتل دیت را لیدنه نه غسل کیږي. معشوم ولو امراه او صبيا او مجنونا شامل کی دی 328 نمبر صفحه دغه 10 جلد کې. ويدخل القاتل مع العاقله فيكون فيما يؤدي كأحدهم تنور بشان ببدي كويت لأنه هو الفاعل فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره. يعني خود سمانا نشتري ومؤاخذة غيره كم لتورسي. اچھا سلورم عنوان عاقلة المعتق ومولى الموالات. آزاد شده غلام عاقله بسوکوي چا آزاد کړي دي هم هغه به کنه داغو قبيله به کنه. او مولا الموالات به جنې موږ سراجي کې ویلو یو سړی نه مسلمان شوی بل ورته ویلي ستا جرمانه به زړه کوم او کمل شری میراث به زماوي یک طرف هم کیږي دو طرف هم کیږي ویلې مو. نو کچری دغه شانو او یو کس نمرګ وغیرہ وشو دیت به دغه مولا الموالات ولا بقبيله باندې وي. وګورئ د دوه مسلې بیانې دي عنوان کې واقله المعتق قبيله مولاه ولی د مولا قبیله ته نفذ کنا نو څنګه ماضی ټولو وای الخراج بالزمان الغرم بالغنم النعمه بقدر النقمه. دوم نمبر مساله ومولى الموالات يعقل عنه مولاه وقبيلته. بنظم عنوان ما تتحمله العاقله وما لا تتحمله. الک عاقله بكم دیت برداشت کوي کم بنئ نو مساله دا نصف عشر دیت نصف عشر پسلو خانه کی 15 خان مثلا او زر دینارو کی سو جوړیږي عشر سل جوړیږي 50 نو 50 یا د دینه کزید تو عقل مانی به یو کړه دین را کم شو نو بس به سړی چې قتل کړي هم باغ مانی به عقل او ته څه ضرورت ده ته خلګی دي په نه شولې به بهرحال نصف عشر دیت چې ده کنه دومره یا د دین زید خو باقله او به کړه دینه کم شو قاتل په مال کې به وي عقل او باندې بنوي. اولان دی وجه ذکر کړی دا عقل او باندې ځکه چې قاتل باندې ګران نشي تنګي پرانه شي او نصف عشر نه چې کمی به خو ګران نه
نبی ضرورت نشته او د صرف د ضرورت په وجه جایز ما جاز له عذرینو اوس ضرورت ختم شو بطلب زواله 22 نمبر ماده په کې ولګي ولا تتحمل العاقله اقل من نصف عشر الديه وتتحمل نصف العشر فصاعدا يزيد وما نقص من ذلك فهو في مال الجاني. یو مسله دویمه ولا تعقل العاقله جنايه العبد الک یو سړی رب سید الغلام ملکو نو که قصدن عمدن ملکړی به خو به قصاص ته غلام کې به هر ملکیږي مونږ ویلو کنه او که خطا ان ملکړی نو دیت دغه هر په قبیله دیوان عقل او ما نشته هم په دغه هر معنی بوي البته دیت نه دی د غلام کم قیمت دغه به مولا ته ور کوي لکه اموالو په شان به حسابي کې څوک چې چامل هلاکی پوه نه شولې بي چې کله یو سړی غلام قصدن عمدن ملکی قصاص خطا ان ملکی نو دیت د هر په عقل او باندې نه هر باندې بوي خودیت د مړی بنئ بلکې د غلام قیمت بوي ولا تعقل العاقله جنايه العبد ولا تعقل الجنايه لاندې ویلي کلی 1 نمبر کې یعنی اذا جن العبد الټم ویلو یار الټم ویل که تاسو غوري تاسو ما لاندې رالم غلام چې دی غلام کدا څوک قصدن ملکی خو قصاصا به ملکیږي خو غلام قاتل جوړ شي او یو هر خطا ملکی نوز د غلام څوک عقل شته دی نه چې باغ باندې راشي غلام سمالم نشته نو نه بکا ولا تعقل العاقله جنايه العبد ولا تعقل الجنايه التي دم ولا تعقل الجنايه التي اعترف بها الجاني دا مخکې تر شوی او جاني چې بکم جنایت اقرار وکړو باقلو باندې بنوي ها الا يصدقوا کاقلو تصدیق کو چې سید تا کړي بس به ټیک د بدیو بمراشي او یا تقوم حج على ما شامي وي قاغد گواهان را وصل چې ور ما نشوي د خطان اما راغله خطان را نشوي تاسو زمادیت ادا کوي به مدا کوي ولا تعقل ما لزم بالصلح دا مخکې تر شوی وکنه خاتمه د باب واذا جنى الحر على العبد جنايه خطا كانت على عاقلته کله چې حر پاتېږي او یو غلام په جنایت خطا باندې ملکی نو جنایت با دغه جانی دغه حر پاقلو باندې وي البته دومره ده چې دیت بنوي بلکې د غلام قیمت به مسلم مخ ورانه کړي وکا يعني العاقله عاقله الجاني وما دون النفس من العبد لا تتحمله العاقله او عبد کې کپورا غلام مړ کی لاس وغیرہ لکټ کی کم سرازي هغه به جانی باندې وي لانه يسلك به مسلك الاموال ناخذ اموال بشان فرض کیږي الاطراف يسلك بها مسلك الاموال تصور سيدلې